ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لقد قتل سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو الہ العالمین دی منگو تاسولا دخپل دین صحیح سمجھ او پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کی دا غوی د زندګۍ حال ذکر کیږي او دا چون کې زموږ دینی مشرانو د دې په ذری دا دین او ایمان مونږ تر رسیدلې نو دې سره د انسان ایمان جوړیږي تقوا زیاتیږي دا سعید بن جبیر رحم الله اصلا حبشی رنگ تورو او لکه څنګه د حبشو ویخت ګورګوتی ویدا سي ګورګوتی ویختیو الله ورته یو لوی علم ورکړو د عربي د خو ولا ان او حبشی د اصلا د اصل په اعتبار حبشی د او د ولا په اعتبار عربي د ادا دین مونږ تاسو لخی چې د چارنګ کتور دی او کسپین دی
خو الله ته رسیدل اصل کې په تقوا دی، په علم دی، په نسب نه دی، په رنگ نه دی، په مال او دولت باندې نه دی. تقوا اصل کې الله تعالی جنت ته رسیدو لار ده. دوی تقوا اختیار کړي وا وای فجعل التقى في يمينه والعلم في شماله. سید ابن جبیر رحم الله تقوا په خلاص کې راغسته وا د قران او سنت علم په غسلاس کې او په دې منګولې لګولې وي، په دې باندې منګولې لګولې وي. نو دا یو په لویو تابعینو کې لوی عظیم شخصیت ته د ډېرو صحابه کرامو سره د دوی سما او ملاقات شوه چې پاغه صحابه کرامو کې چې د دوی ملاقات شوه ابن عباس رضی الله عنهما خو مشهور استاد دی. طول علم د قرآن او سنت سید ابن جبیر د حبر الامه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ناغسته. دین علاوه عبد الله ابن مغفل، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، ابو موسیٰ الاشعری، عدی ابن حاتم، ابی ہریرہ، ابی مسعود البدری او دارنگی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. د دې دومره غنو صحابه کرامنا دای دا دین زده کړي او د پټولو کې لوی استاد حبر الامه او بحر الامه آغا عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے. دای په دین کې په حد دوی په شاګردای او لاسو کې حاصل کړي، ټول تفسیر د دای نزد کړي، لغات د دای نزد کړي دي. تر دې چې په خپل زمانہ کې داسې ولکتا سو د امام احمد رحم الله کول واوریدو چې کله دې شهید کړي شنایوي په مخ د زمکه داسې سوګنو چې په علم کې دوی ته محتاج نو. سعید ابن جبیر رحمه الله تعالی او دې د الله د دین د پاره په ملکونو ګرځیدلې او چې کله علم مکمل شو نو اتخذ الکوفه دارا له ومقاما. کوفه ځان د پارا دار جوړ کو د پات کې دوزه اده د کوفی معلم او امام شو. رمضان کې با امامتی ورکولا نو فیقرأ لیلة بقراءة عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ. یوش پبے دا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ پا قرات بانے تراویح کے و اخرى بقراءة زید ابن ثابت. ابلش پبے دا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ پا قرات تراویح کولے و ثالثة بقراءة غیرهما وهكذا. مختلف قراتونو سره به په مختلف شپو تراویح کوله. اجزال لبه مسکولو نو فربما قرأ القرآن كله في صلاة واحدة. کله به په یو مسکټول قرآن ختم کو اجبا دے آیاتونو بانے بتیری دو ناغا بے بار بار وی پا باز آیاتونو چی بتیری دو ناغا آیاتونو بے بار بار وی. سورہ مومن و غافر کی آیات رازی دا آیات چی بے فسوف یعلمون
إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. الہ العالمین فرمائی زرد جدا کافر او سرکش او ظالمان بپوہشی. اذ الاغلال فی اعناقهم چکل بتوقن واچول شد دی پدی سٹنو کے والسلاسل و زنجرن بی پخپو پلاسو کے یسحبون راخ کے بشی فی الحمیم پگرم بود جہنم کے ثم فی النار یسجرون او بیا بپور کی رتول شی نو پا بدن بے ویختو دریدل او جڑل بے او بار بار بے دا آیات وی او دا آیات دا سورہ بقری بے ویکل ڈھیری پیری مقرر کو یو لزلن سیوا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللہ ټول بندگانو ته وی دا غورز نو یریږي چې واپس بکړې شي الله تا سرتور بربند خپې ابلا او چاچی سکڑی داغی پورا پورا بدلب ورکڑی شی او رب کریم بد ہچا سر ظلمن کی دہچا سر بظلمن کی. او رمضان کی دما خام نپس تر تراویح پوری بولاڑو قرآن بے لستو. اباز خلق اللہ وقت کے برکت واچائی دا الحمدللہ مسلمانان تسلیمائی چالے پا لگ وقت کے برکت واچولو دمر کاریو کو جسو کی پمیاشتو کی نشکولے. اللہ باز خلق پا لگ وقت کے برکت واچائی او پاغ لگ وقت کے دا قبر و خیرت دا پارداسی سو کی. سیر اعلام النبلاء کے امام ذہبی وی وکان سعید بن جبیر یختم القرآن فیما بین المغرب والعشاء فی شہر رمضان وکانوا یؤخرون العشاء. وید ما خام و ماسوتن پمنس کے بے ختم کولو رمضان کی خدای بلگ ماسوتن رست کولو. اللہ باز خلق لسو کی په وقت کې خیر او برکت واچي. په لږ وخت کې هغه دومره کار وکړي وردانن چې زموږ شپېته کاله او یا کاله عمر دا د پخوانو علماو پخوا لیکل په لاسو قلم به ډوبولو په هغې به لیکلو خو دومره کتابونه یې لیکلي چې نن په دې خپل عمر کې مونږ کتاب نه شو. ادا کتابونه لیکلي په یو باندې سو پیری نظر شوه نو الله غي ته په عمرونو کې خیر او برکات چولیو او الله تعالی خیر او برکت واچي نو په لږ عمر کې الله داغه نسو کې ډېر لوی کار دی والی. نو سعید ابن جبیر رحم الله یو په سلف صالحین و تابعین کې د لویو علماء نه ده او د غنو صحابه کرام سره ملاقات شوه دایره احادیث اوریدلی او د خپل استاد سره خصور کال پاتې ده او کال کې به د کوفې نه دوزلی دی راتلو حرم تا یو ځل عمرې ته پر رجب کې براغه او بیا په ذوالقعده کې حج لراغه
ذوالقعدہ کې به حج لراغه او ډېر شیخ خلکو د دوی نه خیر او فائدہ حاصل کړي او د دوی نه دین زده کړي اټولو دا غدور خلکو د علم او د تقوا اغتراف کړي دي او دای بوی یا رسول وای خشیت سو کولرال وی د الله یا رسول وای وی د الله غیر چې سړی ته په دنیا آخرت کې نجات ورکه غیر ادا حتا تحول خشیته بینک و بین معاصیک د الله هغه یربا انسان ته فائدہ ورکي چې د غیر د او د الله د نافرمانو په منځ کې رکاوټ جوړ شو د الله او د الله د نافرمانو په منځ کې رکاوټ جوړ شو چا به تاسو کو ذکر سره وای نو د الله ذکر د الله تابعداري دا د څوک چې د الله تابعدار دی دا ذکر کوون کړي او که سره تابعداري نه کوي ټول شپه تسبیح لای درز ټول شپه ذکر کوي خدای د الله طاعت نه کوي د الله تابعدار نه دی نو دا په ذاکرینو کې نه دی دا په ذاکرینو کې نه دی کله چې د کوفه ځان د پاره د دین د خدمت زې جوړ کو نو په دغه وخت کې مشهور ظالم حجاج ابن یوسف الثقفی د عراق والی دی د عراق گورنرو کوفه د عراق په شهرونو کې دا نو عراق او مشرق طرف ته حجاج په دغه رزو کې والی دی او کله چې د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما شهید کو او دا عراق او دا علاقې ورته ټول تابعدار شوي نو به د خلکو د سټونو پسې تور راواغست دا د دنیا په ظالمانو کې اولوی ظالم تیر شوی دی امت باندې په ار صدای کې هر چا خپل خپل برخه خواري کړي پرز د قیامت د دې امت د شهدا او شمیر بني یو الله له معلوم دی په هر صدای کې دنیا کې وګورئ د دین په خاطر په لکونو کروڑونو تعداد سره شهدا پیش کیږي نو دام دا غدور په ظالمانو کې چې بے انتها خلق د قتل کړي پکې صحابه کرام دي عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه هغه مشهور صحابي دی وای چې کله هجرت شو دومره لوی دی نو باز خلکو مسلمانانو له يهودو دربانې سحر کړي اوس بستاسو اټول پکې ودی دی په لګورو خمددار ډډي والی ارجو تاسو خوب لراغلی نه چاله لګي ها تاسو دا څنګه زینو خوب په خامخا ترځینو دوی په مخلپه واچوي چې تاسو دې نه چاله لګي ها اواز خوب نه درځي خو چې بیان شروع کوم نو خوب دل درځي بھائی چا سره چې سو کو دین چې خوب درنو نه کی څو تاسو له لګي نو کنه بل چاله لګي ها سمې او دا چې اسماله را یادېږي خوب برکات وي کنه دلته دین بیانېږي او خلک ولودي بھائی سی هجرت وکړو کله هجرت شي هجرت په چا هجرت وکړو تاو کو قبل چاو کو او خبره هیر شو کنه سر نه رایا دا ته کوته ما کینو لیدلتا دا مساله دا وای چې کله دین بیانېږي لک خلق دی اډیر خو په دې ټولو کې چې یو غافلی نو د دې غافل اثر په دې ټولو غورځيږي دا د شریعت مسله ده اجبیا پکې ډېر دی او لک پکې وی بیا وسنګ چلی کتا سو دا ټول جمعه ډک وی خو یو پکې سره نور بیدار دی یو پکې وده ده نو دودا اثر بس کی ودا اثر بدا سکی چې پټولو وکیږي نو پما خدا کو شو خدای ست چر سم مرانه ير کړ ها بھائی
بیا چې مال سترګې تړی یا صرف دا کتاب را لخکاری چې تاسو نه نه ګورم او بھائی عبداللہ کله چې صحابه کرامو هجرت کو نبی علیہ السلام لاړو مدینه منوره ته یو خبر مشهور شو چې يهوديانو په مسلمانانو باندې جادو کړي اوس بردای بچی نه پیدا کی ناول بچي چې د مهاجرو مدینه منوره کې پیدا شوی عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما ده مسلمانان ډېر خوشاله شول او دا تحنیک ګوټی چې ورته وای د الله حبیب تیرا وستو ګوټی ولا ورکا او عبد الله نومي ورته کې خو نو دا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه دومره لوی سړی د دام حجاج شهید کړي او قتل کړي دي څومره لوی صحابه د توري د لاس هوتی او داسې تابعین او خشمیر نشتا امام ترمذی ذکر کړي ویو لاک شل زرا خلق لاستړلی دي ظالم قتل کړي حجاج پدې کې لوی صحابه کرام دي لوی تابعین دي نو دا حجاج خلق به وجل خپل روح په دې طریقه په خلقو کې خورولو دغه وخت کې د یو کسونو هغه د جهاد ته لېږلی عبدالرحمن بن الاشعث ناغد کفار سره جهاد کو غلبه ورته حاصل شوا خو حالات لچوکتل ناغه واپس رولی ګوري چې موږ خو فتح کړي خو نور حالات لمون ګورو نو پیش قدمی نکو زکا جهاد والا د میدان په حالاتو پويږي چې موږ له مخ کې تلو کې نقصان دې کسره دام یو سمجھداری دا چې ځنې اوقاتو کې مخ کې تلل مناسب ني او ته خپل مرګري صحیح سالم راول دې تم فتح وایي ډېر پیر خالد ابن ولید رضی الله عنه دا سکړي چې حالات ورته سازگار نو خپل مرګري چې بچکړي ورته فتح وا ځکه دام څه کمال لري چې ته مرګري بس د دشمن لپاره یو نړۍ کې او د اسلام هغه قوت او طاقت د سوق په یو ځل ختم کو نو حجاج خو په خپل غرور او تکبر کې نو دغه خبره نه منلا بلکې الټه دا غبارک ډېر لوی نقصانات وکړ او ډېر د نقصان خط ورته ولېګلو چې ته بزدل او داسې هغه سي او ماته معزول کې ناغه جنگي جرنیلان روغتل چې ما خود مصلحت خبره کړې و اده خدا دا ختم مال را لېګلې ایم ټول خفشل جدال له څنګه سره نو دوی دا غي مقابله کې خروج کو اخر دا جنگونه کې دل حجاج له ابتدا کې نقصانو خو اخر کې دغه خلکو ماته وخوړه نو داغه سره دا ټول فقها د عراق د مرګري شویو د حجاج مقابله کې نو چې کله د بیا غلبه رااله نو دغه خلکو ځان ته د هجرت ځایونه قتل څوک چې براغه توبه وستا نو دا دومره لوی ظالم او اغلبه توبه دی له قبولای چې تو وای مخ کافرو چې ما ستا بیعت مات کړو اوس مسلمانېګم نو باز خلکو د خپل بچاو د پاره دا یو مسله د شریعت ابای ځان په پوي کوي که یو سړی د پته ده چې دا ظالم می وجني خو زما زړه په ایمان مضبوط ته او په دې خلب د دروان دي د کفر کلمه وام اذان به بچکم نو الله ورته رخصت ورکړي قران کې یو ظالم یو مسلمان رونیو او ورته وی وجنم دی قتلوم دی نو د زړه په ایمان خو مضبوط دی خو په خلی د کفر کلمات د ځان د بچاو د پاره وي نو شریعت د قران آیات دې چې د ته اجازه ده عمار ابن یاسر رضی الله عنه کافر نیولو اوالو ټکولو
زمون تاریخ لیکلی او کتابونو لیکلی څوک نبی علیہ السلام تراغه چې عمار ابن یاسر خود کافر سره دایغه خبره ومنلې او نبی علیہ السلام وکلا دا څنګه دا عمار د سر نه ترخپو پوری دی ایمان نډک دی ایمان دا غ په وینو اډوکو کې ګډوډ شوه لیکن عمار رضی الله عنه راغه نبی علیہ السلام ته جړل ادا د دې صحابي او لوی فضیلت ته د الله حبیب ورته اوخ کې چکولې عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ جاڑی سو کرتا اوخ کیا چکائی نبی کریم علیہ السلام اغوی قربان سو خوی نیولیو اترغی پرینو خم جما پا خلیای سر خبریو نیویڑو ویزرو می نورم پا ایمان مضبوطی که بیرونی بیا مرسرو منا دیتا رخصت وی او کدا سے چاوکل چی او ظالم کافر ولوی وجنم دی کفر به اختیار ہے او دوی چې سوال پیدا کی نو کده په دغه وخت کې وجلو نو دیتا اعلی مقام وای دیتا عظمت وای دغه څوک په عظمت عمل کوي که څوک په رخصت عمل کوي لکه سفر دی روزه کې مسافر روان دی او یو سره یې څنګه جی بای روزه نیسم د عظمت عمل کو که په رخصت عمل کو وی خوړه سبب بیا کزار وګرځي بلکې الله پدیم خوشحاليږي چې یو سړی د عظمت په زید شریعت پر رخصت باندې عملو کی نو څه کسان خو تختیدل او سب چې د نیولیو نه برال لیتوي دا به بیعت بم نه کې خدا به چې مخ کې ما چې دا بیعت مات کړو دا مې کفر کړو نو ډېرو کسانو خو په دې طریقې باندې ځان خلاص کو او ډېر د ظلم د لاس او تختیدل ډېر د ظلم د لاس او تختیدل پدې کې سعید بن جبیر رحمه الله مو و یو بوډه راوستو ناغته وی تشهد علی نفسک بانک کافر تو ما سره نه بیعت کې قوت دا گواہی کې چې دا مخ کې بیعت ته مات کړي او نو ته کافر فقال بئس الرجل انا ان كنت عبدت الله 80 عاما ثم اشهد بعد ذلك على نفسي بالكفر و زمانه مناکار بندنی اتیا کاله می در رب عبادت کو او اس دوام چې کافر نا ز کافر نو صاحب بیعت ماتول ز کافر شوی نی فقال له اذن اقتلك وی بیا خو دی وجنم فقال وان قتلتني فوالله ما بقي من عمري الا زم حمار وی کدی وجنم قسم دے زما عمر دور اوس پاتې نه ده مگر لکه څنګه چې خرته کی خرچ او ساتو بوس کی او سات بس بیاس کی او خو یو هفته پسو بس کی وی بس دومره پاتې لکه صبر جی په خمار باندې تند راځي لغون ته عمر پاتې ده وی کوم وجه نس پروا ملشتا و انی لا انتظر الموت صباحا ومساء ففل ما بدا لك زاسم سهار ما خام د مرګ پته مې ظالم چې سکیا کوا فقال الحجاج لجلاده اضرب عنقه دا دمرا د زړه نه الله رحم استو جلاد لوي دا سره وها نو څومره چې د درباریان ناستو ټول پړک ډېر خپشول او د دې شیخ معمر بارک د ارچا پزړه کې ذاتیاو کالو مشر د څومره عجیب خبره ولوکا چې ما تیا کالو اوس منځونو کول روزي وستا مخکې وام چې کافرو نو ما ذاتیا کال د خپل رب د وحدانیت سره عبادت او بندگی څنګه کولا بیا نور عالمان را مخکې کل تعبید رایته وی فقال تشهد على نفسك بالكفر فقال والله لا اشهد قسم په الله کزوام مزه کافر روم چې ستا په بیعت ووس مسلمانې کم وی قتلوم دی غورته اقضي ما انت قام صفی سله چې کې بس غو کنن د لاسو کې ډنډا دا خدا به سورج پس ختمای
تاسو ګورئ نن هغه شهدام نشته او حجاج هم نشته ټول الله ته داسې به ظالم وي او څو ورځې پس لاړ شي او مظلوم به هم لاړ شي وَإِنَّ الْمَوْعِدَ فِيمَا بَيْنَنَا عِندَ اللَّهِ وَبَعْدَ الْقَتْلِ الْحِسَابُ وستاو زما په منځ کې وعده به د الله وړاندې وي او د قتل نه پس حساب دی نو حجاج ورته وایي ستکونو الحجة یومئذ علیک لا لک وی پتا به مې حجتي تا د پاره بني ناغه ورته وي ستا خو باله حجتي ذلک اذا كنت انت القاضي یومئذ که پرز د قیامت ته فیصله کې خو بیا وستا په لاسو کې حجتي اکه فیصلو والا په اسمانونو او د زمکو مالک وي نو بیا وستا فیصله نه چلیږي دلته خو په زور او زیاتی او په ډنډې تخپل ځان غالب کې التبم غالب شوی او ګستا لاسو کې فیصله وي پاغرس فیصله نخ کې نه دې په ګوزه بيدار سره کار کې تکیا نه وي او والے تکیا رمخ کې ستنه چې څو ووري کنه نو دې راړوان لیکړې شو او شهید کړې شو داسې نمبر په نمبر باندې دا علماء او تابعین قتلول سید ابن جبیر رحم الله لم پته ولګی دا کدی ظالم لمخ کې غم نو دو خبرې دي درې مپکې نشتا یا هم قتلای یا بزم واب چې زمخ کې کافر او مسلمان شو او دا دواړه کارونه خو سخت دي نو دې لاړو له بلاد العراق نو تختیدو او چرته د پټوالی زمکه ځان تکتا د مکی مکرمه په خوا کې یو وړو کې غنتی کلیو نو پاغه کې د دې ظالم د لاسه پټ شو اګوره څومره تکلیفونه دي سلف تیر کړي د عراق نرو تختیدو او هجرت وکړو راغه حتى لجأ الى قريه صغيره فی اراضی مکہ د مکه مکرمه غیر چاپیره وړو کې غنته کله او پاغه کې سید ابن جبیر رحم الله پناهی حاصل کا وبقي على حاله هذه 10 حجج کاملات لس کال د نه پټو دمر تکلیفونه خلقو د ظالمانو د لاس څخه کړي تیر کړي دي خود حجاج چې کم د ظلم اور بل کړي او دالا مړ کېدو نا بعض ظالمانو ته الله دمر مهلت ورکی فرعون ته څومره مهلت ورکړو سونه کالو نمروز ته څومره مهلت ورکړو بلکې قانون د الله داده چې څومره ظالمي الله ظالمانو ته څه کوي مهلت ورکړي ادا مسله در مخ کې تیر ادا ای وای ظالم سمدستینی ول خطرناک دي که مهلت خطرناک ده که سمدستیرونیو خپاو او یومن ظلم کړي بس داغه د کپری خو نزان له نورم سیوا کوي نو دا مهلت خطرناک ده یو سړی ظلم کوي زیاته کوي قسم دستی رونی او دا خطرناک ندی خو کو سوکاله ولا مهلت ورکو دا مسله څنګه ده الہ العالمین قران کې وای انما نملی لهم لیزدادوا اثما الله یې زما بندگانو ظالمانو ته مهلت ورکو چې نورم گناهونه سیوا کی نورم سو کی گناہونه سیوا کی دا مهلت ډیر سره خطرناک ده نو الله دې ظالم تم ډیرو غت مهلت ور کړو او قران کې څومره آیاتونه دي چې الله ظالمانو له مهلت ور کوي بلکې څومره چې د کفر سیوا کوي دمر دنیوي نعمتونه سیوا کوي
ور فرعون سو کالا د نور ظلمون نه علاوه د مور نه بچي پیدا شو داغي جولې نه وراوا غسوغه بقتل د خوارودن کې معشوم به ذبح کو اثر راغی نار سیسل فسلو سکبینو هر څور ته الله ډېرول دا د قران یو مسله ده وای کفار چې الله رانی سیر سیسل فسلی دته د افسوس رانی ولوي ورته مسلمانانم د مسلمان غریب بارک وي کو څوک مړ شي سینې نو خلک وایرا مرګ خو یې غنه سپاتې شول اوګه او تګه او نیسو نه د خدمت سو کو اجدا چنار سپاتې شي نو خلک وي خداته پاتې شول داته پاتې شول نو دا د ارسی چې سل پسری روینی سیدی تسوي هغه بنگلو لګوري الله د فرعون بارک وي کم ترکو من جنات و عیون وای سمر باغون او چینه پریخوي سمر بنگلی پریخوي سمر ډکه ډکه خزانه پریخوي هر ست فاتشول نو دې لس کالا پټو د حجاج لا تر دې چې د مکی او گورنر بدل شو او خالد ابن عبد الله القصري یو بے انصاف وغه گورنر جوړ شو نو باز کسان سعید ابن جبیر رحمه الله تعالی ودا سړی مکی مکرمه تراغله والله لا نأمنه عليك قسم پالا مون پامن نیو ددنا نو ته ځان لبیا شته پټ ځو ګورا او دی خکلی نوزا نا ورته والله لقد فررت حتى صرت استحي من الله وای دومره مې د ظالمانو نتیختیو کی او دا ملک می شان کو نور خو یا راضی بچی سکیږي اب کیږي اسم یو زل دی دنیا نه تک دے ولقد عزمت على ان ابقى في مكاني هذا اس میں کس کړه چې دی کلی نوزم نکس کیږي ادي وشي بس ولا يفعل الله بي ما يشاء کایب الله غس ما سره چې سی خو خشي تر دې چې دغه گورنر ته پته ولګی چې سعید ابن جبیر رحم الله خود مکی په یو باندو کې چرته اوسېږي نو لخر ولي ګلو او دې تړل را وستو او دا لخر د شیخ سعید ابن جبیر رحم الله کور ته ورلل او پلاسونو کې ات کړای واچولې ټولي دنیا قتل او حکم یو کو چې حجاج له بوزي و دې خو اطمینان زړوالو ابه مرګرو طرف مخ راوالو ما ارانی الا مقتولا على يد ذلك الظالم زال نوینم مگر د دې ظالم د لا سبا وجل کېګم ولقد كنت انا وصاحبان لي في ليله عباده وای زما یو دو مرګری یو شپه مو عبادت کولو وای مونږ له دعا خون مخه لراغه کله ګور دي دعا کې یو خون مخه لراشي فدعونا الله بما دعونا مونږ الله نه دعا غوښتا غش دعا مو غوښتا امونږ دریو واړو عاجزیو که سمرا عاجزی چې مکول شو او ثم سألنا الله جل وعز ان يكتب لنا شهاده وی بیا موږ درې واړو مرګرو عاجزیو چې الله موږ له خود شهادت مرګ راکې وقد رزقها الله لصاحبي كليهما وبقيت انا انتظرها وی غدو مرګرو دعا خو می قبول شوی قران شهیدان شو لذت شهادت په انتظار هم دا غشپې دعا صدا شهادت والا دعا قبول شوی دا خبرې کولی دی کی او معشوم لور د سید ابن جبیر رحم الله تعالی د جیدی لاسو کې ات کړایو کته لخرو ناور پورې دا سون خطا او جړلې ندا سه په نرمای معشوم لور د ځان نه لري کا
وقال لها قولي لأمك يا بنية ان موعدنا الجنة ان شاء الله تعالی. وی بچے جاړه ما لار شمور لدی وایا چې بیا په جنت کې ملاوي. ځکه دې ظالم له چې څوک لاس له ورغله نو پریخه نه دی. یا بنیت ان موعدنا قولی لامک یا بنیت ان موعدنا الجنة ان شاء الله تعالی. ثم مدعا دالوی پرزگار تقوادار عالم دید دیز نبوتلو واسط خارتا و سعید ابن جبیر تے وردن نکو ناغول دیر دکینی پا نظر و قتل. ذکر دالوی ظالمو او دد توری نسو خلاص نو دد توری نسو نو سو خلاص نو. نورتوی تسو کی دیوی سعید ابن جبیر قال بل شقی ابن کسیر وینت سعید ابن جبیر نے سعید وی نیک بختا او شقی وی بدبخت ویت سعید نے بلکہ شقی. فقال بل كانت امي اعلم باسمي منك زما مور زما پنوم دتا نه خپویدا تما ته شقیب نے کسیر وی او ما ته خمور نومی خی سعید ابن جبیر ویت د محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلام علیہ بارک سوے. قال سید ولد آدم النبی المصطفى خیر من بقی من البشر وخیر من مدوا حمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح لله ولكتابه ولعامة المسلمین وخاصتهم. ویا خود بند اولاد آدم سردار دے نبی مصطفیٰ دے نبی دے سلام بارک تے حجاج تپوس کئی او سمر بشر چپاتی دی پدے ټولو کې غورو او سمر چی تیر دی اغا ټولو کې مغورو. دا اللہ رسالت ورته ملاو امانت خلق تو رسولو او دا اللہ او دا اللہ دا کتاب دا عام مسلمانانو دا خاص و خیر خواهیو کا. قال فما تقول فی ابی بکر تدا ابو بکر رضی اللہ عنہ بارک سوے. قال هو الصدیق خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب حمیدا وعاش سعیدا ومضى على منهاج النبي صلوات الله وسلام عليه لم يغير ولم يبدل. یا خو صدیق دے دا اللہ دا رسول خلیفہ دیر ستائل لاړ دے او ډیر خپل ژوند دې تیر کړي او د الله د حبیب په طریقې روانو زبر وختم را تر مرګ پورې بدل شوی دی. قال فما تقول فی عمر تد عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک سوے. قال هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. اخو فاروق او الله داغه پزری د حق او د باطل په منځ کې تمیز روسته. وخيرة الله وخيرة رسوله ولقد مضى على منهاج صاحبه فعاش حميدا وقتل شهيدا. ویا د الله مخلوقاتو کې غره پخپل دور کې او د خپل مرګرو په لار لاړ دي. مرګري سو کو نبی کریم علیه السلام او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اډېر خپل ژوند دې تیر کړي د شهادت مرګ ملاو دي. قال فما تقول فی عثمان د عثمان رضی اللہ عنہ مبارک سوے. قال هو المجهز لجيش العسرة د سختي غلخر لټول سامان ای ور کړو. غزوه تبوک چې د الله حبیب کولا 30,000 لخر د مدینه منورې نه شام طرف ته روانو. پدې کې لزرا اسن والو انور دغه شانو الحافر بیر روما ابیر روما غسته او مدینه منوره کې تروي او بوي او مسلمانانو له بس دا پتا سوسه ادا الله شان له وګوري د باز خلکو اخلاص دورې ختمي
وسمغه کوی جاری دی بلسمه صدای شروع ده د چا صدقه جاریه تر یو صدای پوری بیا رستو سدی د عثمان رضی الله عنه داسې اخلاص ته ننم بیری عثمان نا وبروانی دی بلسمه صدای شروع ده خود عثمان رضی الله عنه صدقه جاریه اوسم د مدینه په تاریخي ځایونو کې یو بیری عثمان یو ځل موږ اول ځلوانی چې ورولته وکړ ناغوی د الله شان لګول ته بوټي بوټي مدینه اب کې بعد ازمکه داسې ډېر خپل آباد را اگر چاپیر ازمکه مباد را وی دې دې چې څوک بوټي یو جوړ خطا کیږي نه بس الله زرغونای د مدینه د بیری رومانه چې څوک بوټي یو سی وی اغاړو خطا کیږي نه الله زرغونای المشتری بیتا لنفسه فی الجنه عثمان رضی الله عنه خو ځان د پاره جنت غسو د الله حبیبی سوق دے چې جیش العسره تیار کی دا کوی والی عدل و جنتی سو زلی د نبی کریم علیہ السلام په مبارک خلی جنت غټلې او سحر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی ابنته خورو خود دوولونو په نکاح کې وی ولقد زوجه النبي صلی الله علیه وسلم بوحی من السماء دا دواړه د وحی په ذریعہ ورکړې وی اې دې په لګوري د چا پرشتہ کې خصوص سوي کنا تو عثمان رضی الله عنه پرشتہ کې چا ویلو چې دا سوکا رسول الله علیه السلام ته عرش والے ویلو چې دا لونا دیتا نکاح کې ورکا وهو المقتول ظلما اواب آخر کے ظلمن شہید کڑے شو قال فما تقول فی علی علی رضی اللہ عنہ مبارک سے قال ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واول من اسلم من الفتيان یو خدا اللہ دا حبیب د ترزوے دے اپا کشرانو کے د ټول نمخ کی ایمان چار اوڑے علی رضی اللہ عنہ وهو زوج فاطمه البتول دا خاوندو د فاطمی رضی اللہ عنہ البتول وی پاک صافوا النقیت الطاہرہ و ابو الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ داد حسن و حسین رضی اللہ عنہ والدو چابد جنت د زوانانو سی سرداران بھئی جنت د جسمر نوجوانان زی نداغ نوجوانانو سرداران بسو کی حسن و حسین رضی اللہ عنہ بیتی نور تپو سنو کل آخر کے دی لدا ظالم راغوی فما تقول فیا ما بارک سوے قال انت علم بنفسک وی تو پزان خپوئے نو زب سواب یو سڑے بلوی زما بارک سوے نو دل ځان خکاری نا ہر چال خپل ځان معلوم دے چیز سمرا پا گناہونو کی ور ڈوبے قال بل اريد علمك انت وینا استا علم بارک وام زو خماسم ځان نه معلوم دي خود څه قال اذا يسوك ولا يسرك که زما د علم تپوس کې نو بیا به خفه کی او خوشاله بدینه کی قال لا بد من ان اسمع منك وینا زخا مخاوام چتانه می سوا اوریدل قال انی لأعلم انک مخالف لکتاب اللہ تعالی وی بس پدی پویم تدا اللہ دا کتاب دشمن او مخالف طول کوگ روانے تقدم على امور تريد بها الهیبہ تدا سے کارون تدی چوے پا خلقوں میں حیبت راوستے او دا تا حلاکت لبوزی اور تدی بوزی قال ما والله لأقتلنک وی قسم پا اللہ قتل بدکم نا ورتوی اذن تفسد علی دنیایا و افسد علیک آخرتک کزد قتل کم نظما با دنیا روانا کے استاب آخرت روان شی قال اختر لنفسک ایا قتلت شئت غرق پا کم وجلد وجنم قال بل اخترها انت لنفسک یا حجاج وی چې ځان لري کم خوخي چې سره را سره وکړه هغه بدر سره الله کوي ځان له خوخ کا چې کم قتلول دي خوخي چې مرشي او محشر کې نو هغه ما په هغه طریقه قتل کا
فوالله ما تقتلني قتلة الا قتلك الله مثلها في الاخره. زما د عرش په مالک قسمی چې په کومه طریقه د قتل کوم هغه شان به او وجنی التا هغه کار به در سره کوي. ویته اراده لري چې زر نه معافي وکم. قال ان كان عفو من الله، کله الله تر طرف نه په مقرري نو بس معافي به وشي کې نه نو ته بس وکي. نو حجاج حکم کو چې قتل کا نو چې قتلولو د تبسم خندا لاسه خندا اثرات په خلو تبسم سعید. نو حجاج ورته وی وما تبسمک، ستا تبسم د سو جنره. قال عجبت من جراءتك على الله وحلم الله عليك. وداو می خاندل دکا چې ته څومره ضرور د الله مقابله کې او د الله څومره حلم دی. زرګونه خلق دی د تور نووت الخواغ شان حلیم سره تارا نسینا به قتل کنو د قبله لمخ او وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. وما ځان متوجه کړه د غزات چې اسمانونه او زمکه پیدا کړی حنیفا د هر باطل مخړو مو په حق لکم او زن مشرکانو نیم. نو حجاج ودا مخ قبله نواړوي چې قبله نه مخ واړو لدی فاینما تولوا فثم وجه الله. الله وی کم پل چې راوړی هغه طرف لد الله قبله دا. فقال كبوه على الارض، دا سی پزمکه دا سر ورکته کوي او شهید کوي. فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اخو قرآن بحرو وی الله وی دې زمکه نه می پیدا کړی ای دې کې به مو واپس کوم بیا به مو دین رو باسم. نو حجاج ظالم وی دا الله دشمن ذبح کوي. ما خود عمر د قرآن آیاتونو لستو والا نه ده کتلې نه د شهادت نمخ کې لاس پورته کړ. وی اللهم لا تسلط الحجاج على احد بعدي. الله عدد توري نه خډه وروته خو زمانہ پس د بل مسلمان په قتل مقادر د اخره کې او د ګنډیر کې بس دعا الله قبول کا. عدد په دی خیروت نور مخلوق خلاص شو. وی پینزل لسرز تیری نوی د شهادت. حجاج تبیونیو اکل با بیوش کېدو اکل با پوش کېدو. نچه بیهوش بشونو په حیبت او په یاره برا پاسی چغی بیوالی. وی هذا سعید ابن جبیر آخذم بخناقی. خوب کې سعید ابن جبیر د مړی نو نیو بس اب اور پس خوب کې الله را وستو ادي ګریوان نبیونی وای ظالم زری پس قتل کړي. هذا سعید ابن جبیر آخذ بخناقی. هذا سعید ابن جبیر یقول فيما قتلتني. دا د سعید ابن جبیر را لخوب کرا وای زری پس وجل مال وایا. ثم يبقي بیا حجاج جړل او چغه بیواله مالی ولی سعید ابن جبیر ردوا عني سعید ابن جبیر. هاي سوچ ما دیو قتل کولو او ای دیران لګلری کوي خو چې الله سوک مسلط کیا به ټول د گورنر بادشاہ د لخکری دی خو چې د الله په پکړ کې راشه بیا به مال خلاص کی بیا به لخکر خلاص کی. وای چې کله حجاج مړ شو او خخ کړي شو نو باز په خوب کې ولیدو و ما فعل الله بك في من قتلتهم يا حجاج. ډېر خلق دی وجري والله در سره سم معامله وکړه وی دا ار سړی په بدله کې یو ځل قتل کم
وقتلني بسعید ابن جبیر 70 قتلا وی د سعید ابن جبیر بارکی اویا زلی او سوسو کرت قتل کم دا هغه سعید ابن جبیر رحمه الله دے د دنیا په یو عابدینو کې په لوی علماو کې دا علم تفسیر د دې په واسطه د ابن عباس رضی الله عنهما نا مونږ الله را رسول او ډېر عبادت گزارو ډېر تقوادارو وای خلکو لوي د ذل حجې په دی اول لس ورځو کې دیوی ممړه کوي ټول شپه شو ګیره کوي تاسو لکه مخکې ته شو چې شپې ورځې سړي ډېر د خیر او برکت دي او ای خادمان ممرا پاس وای چې د عرفې د ورځې پښمنه در سرو کې او روجو نشي چې دا خادمان هم د دې خیر نسل شي د دینه محروم نشي د دینه محروم نشي نو دا دور لوی لوی خلق زما عزت مند تیر دی او دنیا کې دومره لوی لوی ظالمان هم تیر دی نن ظالمان شتا او نه مظلومان شتا مظلومان سره د مظلومیت معاملہ الله نن کوي په قبر کې او د ظالمانو سره سره الله دې موږ تاسو ټول د ظلم نه وساتي او که شوي الٰه العالمین دې موږ تاسو په هغه باندې خپېمانه کی او الله الٰه العالمین دې دای تلوی اجرونه ورکی چې د دې په قربانو باندې الٰه العالمین دا دین مونږ تر رسوله و عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما خناس په ودل به ته فتوی ورکاوا سید ابن جبیر رحم الله له وسوي دمر اعتماد اوپدو دمر اعتماد اوپدو او کله چې شهید کول باز خلق شهادت وخت کې موجودو نو لا اله الا الله وی دوا پیری وی او درې مل سم نشو چې سر ته غي سکو سر ته قلم کو زما عزت مندو دا مختصر دنیا دا الله دې موږ تاسو خپل ځن کدن او قبر مخله کی الٰه العالمین دی مونږ تاسو لا قبر او زنکدن زما عزت مندو مخله کی او داغه کم مناسب تیارې دے داغي توفیق دے الٰه العالمین مونږ تاسو لرا کی دا مختصر ژوند له هر دور کې ګورا د ظالمانم کثرت وی او مظلومان داغه په نسبت سوي ډېر وی دا یو دور بتیر شي د ظلم بتیر شي ور سید ابن جبیر رحم الله سمرت لس کالو پورې خو غریب سره دا اغه ظالم جابر بادشاہ نسده پټ ده او الله ورته سمر لوی مقام ورکو نن تمام دنیا کې کله حدیث او خدمت کیږي خدای په دی واسطه او سند کې راځي کله قران درسونه کې دی په واسطه تفسیر را رسیدله کا حدیث مبارک دی نو د دې په واسطه باندې الٰه العالمین سکړه امت مسلمتا هغه تفسیر را رسوله چې موږ تاسو فکر منشو خپل دین طرف ته د خپل منځونو مبارک پابندیو کوي خپل منځونه او رویم ګوره یو غنټه د عالمانو سره ما خام ما سوتن کې کینای د خپل موز سبق د دې معنا د خپل او د طریقې دا چې زما عزت مندو مونږ تاسو مخله کو او ټول د عیبون ډک یو خود الله توبه قبلای الله دې مونږ ټول له صحیح توبه توفیق راکړي یو کوشش وکړي چې د پیزو واړه وخت جمع پابندیو کوي اکثر ګورا تاسو کې زمیدار دي نو د جمعې نه علاوه د جمع نه ګوري پستر کو باندې باز خلک مسکای پپولا کای ځان لکای ګور د نارینو مس جمع سره راغله دا جمع سره مس کول واجب او سنت موکده دي نو د جمع اهتمام کوي یک کته داسي سوګي پټي کی یا په سفر نو هر مسلمان پسې مسکی څنګه هر مسلمان پسې مسکی بس یو مخ کی کوي نور دي دی عربو کې تاسو سفري شوي د کاروبار د پاره یا سو کجو مری لاړوي نو عرب چې څومره دي د ځان لمز نه پیژني خامخا جمع سره وکړي
یو کسب مخکی کوي خو جمع سره به تاسو هم دا کوشش وکړئ. ځینې وخت سړی کمزور جمع پاتې شو نو زر کور ته لاړ شه بیبي دې دا لور دې دا او داسو کوي ما پسې ودرېږئ الله به د جمع ثواب درکړي کور کې وکړه. پاتې بل مسلمان ځان پسې ودروا د جمع اهتمام کوئ. بل زما عزتمندو په دې تیر عمر باندې چې موږ او تاسو الله تخفیمانه شو الله دې زما او تاسو د ټولو واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې الله مونږ ته زموږ والدینو ته استادانو ته مړو ژوندو حاضرینو غایبینو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. دعا وغواړئ تر نن ورځې پورې څومره مردگان وفات شوي الله د ټولو سره د رحم د کرم او د عفو معامله وکړي. الله مونږ هم ټول حاضرین غایبین ستا عاجز بندگان یو. الله زموږ جولۍ د عیبونو نقصاناتو نه ډکې دي. مرګ چې راولې په خپل رحم او کرم زموږ خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې او زموږ مخکې ګناهونه واړه او لوی معاف کې. آئنده الہ العالمین مونږ د هر قسمه ګناه نه په خپل حفاظت کې وساتې. الله څومره بیماران دي شفاء کامله عاجله ورته ور نصیب کړي. زموږ د درس یو ملګری دی او د درس خادم هم دی د مدرسې خدمت هم کوي. نن سے علاج د پاره ډاکټر ته لاړ دی. ټول ول اخلاص سره دعا وغواړئ چې الله رب العزت خیر عافیت سره واپس کی. الله څومره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې دائمی بیماران دی عارضی الله تو ورته شفاء کامله عاجل ور نصیب کې. الله قرضداران د قرض نخلاص کې. الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدل کې. الله خصوصا زموږ د پښتانه د دشمنو طرف غنو قتل او قتال نه الله په حفاظت کې وساتي. الله د جنگونو فسادونو نه حفاظت کې وساتي. الله په تمام دنیا کې چې کوم ځای مسلمانان په تکلیف او لرزان دي الله ته مدد او نصرت وکړي. الله د چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ولور کې. کمرونه زموږ د مدرسې په تعمیر کې منډې تړلې وای الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. او الله د دې مدرسې لپاره څومره د تعمیر ضرورت وی نور ضروریات وی نور مدارس دی مساجد دی دینی شعبې دی الله د غیب نه برابر کړي. او الله کم خلق په دې مدارسو کې منډې تړلې وای الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. باران لپاره دعا وغواړئ الله د خیر بقدر ضرورت باران په موږ وره. الله د خیر بقدر ضرورت د عافیت باران الہ العالمین په موږ وره. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.